ولنبلونکم بشیء اور البته موږ به ضرور تاسو په امتحان کې اچو د یو شي په باره کې من الخوف والجوع هغه که ویره وي او که وږې وي ونقص من الاموال والانفس والثمرات اور د مال په کمیدو د ځانو په کمیدو اور د پلو یا د میوو په کمیدو باندې وبشر الصابرین اور خوشخبری ورکي هغه خلق ته چې صبر کړی دي الذين اذا اصابتهم مصیبه هغه خلق چې کله مصیبت ورسیږي اور دی وای قالو انا لله وانا الیه راجعون دا خدا الله د خاصه دی اور بشک موږ د الله او خاطر رجوع کوونکیو دا دو آیات دي د سورۃ البقره آیت نمبر 155 156 په دې په اول آیات کې الله رب العزت دا خبره اعلان کړه چې هر چا چې کلمه ویله د مسلمان دی هغه په امتحان کې راځي هغه په آزمایش کې راځي دا د خپل ذهنو سره باسي چې امتحان او آزمایش ته بچاو سو هر سړی په امتحان په نبیان در ټول زیات د الله محبوب او شایسته انسانان دي یو نبی د امتحان نه دی پاتې شوی نبیانو بعد صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په امتحانات کې هغه د الله خاص خلق دي اولیاء الله د الله خاص دي هغه ټول الله په امتحان کې راوستل دي او یو عجیب شایسته خبر بدرو شه کنن په امتحان کې د صبر پر قوازه یا پر ځان مطمئنه کړي داغه د پاره سیرت انبیاء او سیرت صحابه وایست هغه صحابه اور هغه انبیاء کرام چې د الله په ازمایش او په امتحان کې سره کم خپل ځانونه کنټرول کړي ول مشتي د لپاره بلاره آسان سي هغه امتحان او ازمایش کز مشتي بزین کې اور ازمایش به د چیش وي د ویری وي د هر خاصه ویره خاندان والا قوم والا علاقه والا حکومتو د خاصه د کافرانو د هر خاصه به ویری دغه ویری سبا تخپل ځان په ازمایش کې به الله تعالی ځان به محفوظ کړي دغه بعد الله وايي په وجه باندې په مال کمیدو باندې په ځان کمیدو باندې په میوه باندې دا ټول شان به کمیږي ستې د لپاره به امتحان لکه نن چې دور د ډیره صفه خبره ده نن د وګورز ما استاد سره کم حالات دي کاروبار هر څو وکمال نتیجه نشته په خایو سړی ګټل شل کسانو کړل اوس شل ګټي دوه نه سو کړل دا د مال کمید دي دا ټول د الله طرف سے امتحان ازمایش دي وبشر الصابرین اور الله رب العزت پیغمبر ټول د خلق چې صبر کوي او د خوشخبری ورکړي چې الله ډېر غټه بدله درکړي اور د انسان امتحان الله د ایمان په طاقت باندې اخی چې څومره د ایمان اور دین مضبوطی د غوړه امتحان چې څومره د ایمان کمزوري د غوړه بد امتحان هم کمزوري دا غبا الله رب العزت په بل آیت کې فرمایي چې کله تاسو له مصیبت راسي نو دا جمله واست انا لله و انا الیه راجعون بهشک موږ د الله د پاره یو اور موږ د الله او خاطر روان یو دا ډېر شایسته جمله ده نوشتي خلک عام طور پر مړی باندې وای ما دا د عائشہ روایت نقل کې نبی علی السلام پر چراغ باندې دو باندې هم دغه ویله نن چې بجلی ولار سي که څوک دغه جمله وای انا لله و انا راجعون د نبی علی السلام سنت هم پر ځای کیږي اور دا پر نبی علیہ السلام فرمایي چې مسلمان له تکلیف ورسیږي په کار دا چې دا جمله وای انا لله و انا الیه راجعون په دغه دوه آیاتو کې الله رب العزت و پیغام دی یو پیغام دا دی چې په امتحان کې صبر وکړه دویم پیغام دا دی چې د ازمایش او د مصیبت په وخت باندې د الله د رضامندۍ جمله وای الله دې عمل توفیق